یو مسلمان د پېشمني نه وړاندې احتلام شوی دی او یا یې د کور واله سرکوروالې کړی دی او د غسل د کولو موقع شته غسل یې ونه کړلو او د جنابت په حالت کې روژه ونیوله او بیا یې د هغې نه وروستو غسل وکړلو نو دا هم جایزه ده د جنابت د پلیتې او د روژې د یو بل سره ټکره او تضاد نشته دي ډېرو ملګرو پکې یو مسله د ځان نه را جوړه کړې ده د خېټې نه چې غسل وکړه او غړغړي بیا ماښام د پېشمني په ټایم کې وکړه نو ګوره په غسل کې د سر د ویښتو نه راواله د خپو د نوکونو پورې په ټول بدن باندې اوبه را اړول ده فرض دي تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة دری سره د الله پیغمبر فرمایل چې د مسلمان بنده د بدن د هر ویښته د لاندې جنابت دی نو د دې وجې نه د جنابت په غسل کې به بدن ټول داسې مګي چې د یو ویښته بیخ د اوبه ورسي علی رضی الله عنه فرمای دا حدیث می د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې اوریدلې دي نو د دې نه بس فمن ثم عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی وې د دې حدیث اوریدونه بعد می د خپل سر سره داسې معامله کړی نه لکه یو دشمن چې بل دشمن راونیسي او څنګه معامله ورسره کوي څه معنی یو معنی دا ده چې د غسل په حالت کې بیا زه د سر داسې مګمه په زوره لکه یو دشمن بل دشمن چې راونیسي د ځمکې سره یې مګي په دې نیت چې چېرته د سر د ویښته د لاندې یو ځای اوش پاتې نشي او مزمزه معنی 15 وخت په اوداسه کې څه طریقې سره خوله وینځي دا او استنشاق پوزه کې وباشول دا په اوداسه کې فرض دي باقي باندې شو پوزه ترخول دا فرض نه ده او غړغړی کول هم فرض نه دي لہذا د ماښام په وخت کې چې روژه ماته کړه او د اوبو ګیلاس دې په خوله راواړولو مزمزه ورسره غرغر ورسره په خپله وشو جنابت په خپله خېټې ته لاړ دوباره بیا غرغړو ته پکې حاجت نشته دي